په مړي باندې یو 3 حقونه فرض دي خو مسلمان تینا ناخبره دی. د مړي په ورثو باندې اول حق دا فرض دی چې د دنه څومره منځونه په بیماری کې قضا شوي د هغې به فدیه ورکوي. فدیه چې په اختر کې وړوکي اختر کې څومره فدیه تا ورکړې وه 300 ده، څوک 340 یادوي. دومره پیسې ورکول د هر مونځ په بدل کې دا په دې ورثو باندې د مړي فرض دي. دویم د مړي په ورثو باندې دا فرض دي چې مړی وشي نو دا به وکتلی شي چې دنه څومره روجې پاتې شوي بیماری په حالت کې، نو دغه رجوع په بدل کې به فدیه ورکوي. دا د مړي په ورثو فرض دی. دریم په جنازګاه کې به اعلان کوي چې زما په ماما یا زما په پلار یا زما په ورور باندې که د چا قرض وي ما ته دې وایي زه به قرض ورکړم. مونږ په جنازګاو کې د خیراتونو اعلان نه کوو. خیرات یوازې چاولو ته نه وایي، خیرات بهترین خیرات دا دی چې جومات کې ورکه پیسې، مدرسه کې ورکه، ګاونډي غریب ته ورکه، طالب ته په کتابونه ورکه. بهترین خیرات دا دی. مونږ خیرات نن راغونډ کړی په چاولو کې مو بند کړی. نبی علیه الصلاة والسلام به د هغه چا جنازه نه کوله چې په چا باندې به قرض و. او نبی علیه السلام یو صحابي ته فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی که ته چېرې شهید شې ستا ټول ګناهونه الله معاف کوي، خو لیکن قرض الله نه معاف کوي.